بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي مقام آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين. ډیرو عزت مندو معززو مشرانو همزولو ماشومانو محبینو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرینو، عظیم میاشت او بہترین میاشت رمضان کریم، رمضان المبارک، د هغې نن شپږم ورځ ده. الہ العالمین دا دعا ده د هغوی په حضور کې په دربار اقدس کې مونږ لاسونه اوچت کړي دي چې د دغې میاشتې چې څومره خیرونه دي او برکتونه دي، رحمت یې دی او مغفرت یې دی. الہ العالمین دې زمونږ او ستاسو ټولو مسلمانانو سره شامل حال کا. مونږ او تاسو د الہ العالمین نافرمانیو نه وساتي، او چې کومې نافرمانی زمونږ او تاسو نه شوي دي، قصدن، عمدن، خطاءن، سهون، مونږ د هغې ټولو اعتراف کړو چې مونږ نه شوي دي. الہ العالمین مونږ باندې رمضان کریم په داسې حال کې تیر کړي چې مونږ او تاسو ټولو ته الله بخښنه او مغفرت کړی. محترم حاضرینو، نن با په یو موضوع باندې ستاسو په وړاندې قرآن کریم او د احادیثو مبارکو په رڼا کې اظهار خیال کوما. الہ العالمین دا مونږ له د حق او د صحیح بیان توفیق او د هغې نه پسته مونږ او ستاسو ټولو له الہ العالمین په دې باندې د عمل توفیق راکړي. خبره شروع کوما یو حدیث نه. څنګه چې تاسو ته معلوم دی، نو په هغې حدیث په یو جز کې بیا زمونږ او ستاسو موضوع ده. حضور مبارک فرمایي چې دا رمضان کریم وهو شهر، دا رمضان کریم دا داسې میاشت ده، اوله رحمت، چې اوله عشره، اولې لس ورځې د دغه رمضان کریم دا د الہ العالمین د طرفنا
د رحمتونو ورځې دي. دی دا مقصد هرگز نه دی چې په دې اولنیو لسو ورځو کې یا مغفرت نشتاو یا پکې بخنه نشتاو. حدیث مقصد دا دی چې په دغه لسو ورځو کې ارڅ شته د الله د طرف نه، خو زیات تر په دغه لسو ورځو کې د الله د طرف نه په بندگانو باندې نزول د رحمتي دا پکې ډیر وی. او دا داسې میاشتا چې و اوسطه مغفرتن، دا داسې میاشتا چې د دې منځنۍ چې کومه عشره ده هغه د بخنه او د مغفرت عشره ده. او دا داسې میاشتا چې و آخره عتق من النار، چې په دې کې کومه اخیرنۍ عشره ده، په دې کې الٰه العالمین د خپلو بندگانو غاړه اور د جهنم نه آزادوي. نو فی الحال مونږ او پتاسو باندې اولنۍ چې کومه د رحمت عشره ده، اولنۍ عشره هغه ما او پتا باندې فی الحال روانه ده. نن د هغې شپږم ورځ ده. نو زه دا غواړم چې د دغه حدیث په بنیاد باندې د الٰه العالمین د رحمت او د مهربانۍ او د کرم او د نوازش چې کوم مخلوقاتو بندگانو لپاره په دغه عشره کې په خصوصي توګه باندې دی چې په هغې باندې ستاسو په وړاندې چند آیاتونه او د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک احادیث تاسو په وړاندې بیان کړم. ګورئ مسلمانانو، دا خبره یاد لرئ چې الٰه العالمین رحمتنا دا بے حد دی، دا اللہ مہربانی دا ډیر زیاتی دی، دومره ډیری دی دا اللہ رحمت، دومره ډیر دی دا الٰه العالمین مہربانی. که زمونږ او تاسو نافرمانی او گناهونه چې مونږ او تاسو نشوي دي قصدن یا خطاً یا سهون، په هغې باندې دا ټوله ځمکه ډکه شي او بیا اسمان تم ورسي او ټوله فضا ترېنه ډکه شي او د یو یو بنده دومره گناهونه شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې د الله مهرباني د دې نه پسم په دغه ټولو ګناهونو باندې زیاته ده. مونږ او تاسو رب معبود واحد لا شریک ذات الٰه العالمین پیژندلی، نو دام ډیر په مهرباني او په رحمت باندې پیژندلی. بیشک اللہ جل جلالہ قہار دے، غالب دے، جبار دے، ذو انتقام دے او نیولا یا دیر سخت دا چی سکون سی. اللہ تعالی مونگ او تاسو پا دی صفتو باندیم پیجنو، خو مونگ او تاسو رب چی زیاد پیجنو، اغا یا زیاد رحمان پیجنو او اغا یا زیاد رحیم پیجنو. الحمدللہ. او دا ذکا چی دا حدیث قدسی دی، دا طریقہ مونگ او تاسو تزماو ستا رب خود لیدا. ماو تاتا رب فرمائی چی ز قہار یم، جبار یم، غالب یم، ذو انتقام بدلہ اخشتن کا یم، ان بطش ربک لشدید، زمانی ول سخت دی، زما پکڑ سخت دی. بے شک
خو په حدیث قدسی کې راته رب بیان فرمایلی چې ګوره دا خبر سره یاد لره یو طرف او سیډ دا دی د صفاتونو بل اړخ رحمت او مهربانی دا په حدیث قدسی کې رب می رسول الله تا رسول الله مبارک ما او تا دا فرمایلی چې رب می فرمایي چې ان رحمتي تغلب غضبي او یو حدیث دا ان رحمتي سبقت غضبي یا رسول الله ما بندگانو ته وایا چې قهارم يم جبارم يم ذو انتقامم يم نیون کا مسخت دا غالبم يم دا صفاتون ازماشتا خو مخلوق ته چې ما بیانې دا سم اورته بیان کړه چې رب می وایي چې رحمت می په دغه ټولو صفاتونو باندې زیات دی مخلوق ته می چې خای داسې می ورته وخایا چې ان رحمتي الله فرمایي بشک ازما رحمت او مهرباني تغلب غضبي دا رحمت غالب دی د زما په غضب باندې ان رحمتي سبقت غضبي بشک ازما رحمت د زما د غضب نه دا ډیر زیات دی الله فرمایي ویلی ادا سیدی ځان یې راته پیژندلی داسې دی نو دی وجه نه حضور علیہ السلام اور سره په بل حدیث کې فرمایلی دی چې یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا ازما د امت وارثانو علماء او صحابه ټولو ته یې ګوره ازما امت ته چې الله جل جلاله معارفي کوي او تعارف اور سره کړی دا سي تعارف اور سره وکړی چې الله وایي چې زما تاسو ته ډیر آسان دین نازل کړی په دې کې سختی نشته الله فرمایي بشروا ولا تنفروا او خلق له خوش خبری ورکړی چې جنت لبزي الله بد بخي گناهونه بارته الله معاف کوي ولا تنفروا زما د امت وارثانو خلق الله نه لری کوي ما د خلقو په زړه کې د الله نفرت ما چوي د خلقو په زړه کې د الله محبت واچوي دا سي ورته وایي چې الله بخي گناهونه مرته معاف کوي الله رحیم دی کریم دی مهربان دی حلیم دی شکور دی گناهونه ارته بخي خپل قربت درکې مینار سره کوي معاف کوي دی او الله جل جلاله عذاب نه بچ کوي دل تام کامیابی په آخرت کې هم کامیابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت ته فرمایي الله تعالی خلق تدا سے یاد کړي دا کس مونږ تاسو طریقه دا ډیر ګناهګار دی نعوذ بالله هغه باندې ته یو حدیث وایم اول په دې باندې حدیث واوري دا امام مسلم په مسلم کې کتاب التوبه باب الرحمه امام مسلم دا حدیث روایت کړی او دا داسې حدیث ته تاسو واوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وی چې یو کس د الہ العالمین انتہائی نافرمانو ډیر ګناهګارو مونږم خطا کاران او سیاکاران یو خو قسم دی چې رب مهرباني د اسما او د استاد ګناهونو نه ډیره زیاته ده ډیر ګناهګارو په اخر عمر کې حضور مبارک فرمای مسلم روایت کړي وصیت یو خپل بچو ته سی ورته وی چې زه چې کله وفات شمه ما به خخوي نه ما به دفن کوي نه ما به یو طرف ته ویسي او اور براله راکړي ما به اوس وزوي د ازما وصیت ته او بیا بزما دا هیرید شدی د اور والا دا بر وخلی او په سمندر کې بیا منتشر کړي یعنی خوري وري بیا یو طرف او بل طرف ته گزار کړي بس بیا به مان لاړ شي کله چې وفات شو نبی علیہ السلام فرمایي خپل بچو عمدغه کارو سره وکړه د وصیت یې پوره کړ وی سوځاوه ایره یک
ایره رواخشتا او د وصیت مطابق یا منتشر کړه خورا ورا کړه په سمندر کې یو گزار کړه او دوی تر واپس رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله دا انسان الہ العالمین لورغه الته اور ورسید الہ العالمین تر پختنه وکړه چې تا داسې کار ولي وکړه خپل ځان دا راته دفن ولي نه کا ته څه وایي چې ستا دا منتشره خورا ورا په اوبو کې دا ایرا په دې راغونډولو باندې زه قادر نه یم دا وګوره هغه د ستا چې کومه ذره ذره ایره ده هغه ټوله ما راغونډه کړه او نن ما ته مخ خپل ځان ته ودرولی مخې ته او تپوس سر نه کومه چې داسې د ولې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دغه صاحب ورته وفرمایل چې خدای پاک دا کار ما صرف دی وجه نه وکړه چې زما ګناهونه ډیر زیات زه تا ته نشم ودرېدی د ستا مخې ته د ستا وړاندې په ما کې خوف و ما کې یره وه صرف د ستا د خوف د یری د کثرت د ډیروالي د ګناهونو په وجه باندې ما دا خپل ځان ایری کما ختم کما وی چې بس الله تعالی به په دغه سمندرونو په یورو کې به ما چرته ور پریدي بس الہ العالمین ته خو پته و علم ورته فرمای تا دا کار دی وجه نه وکړه تشما دی وجه نه الله ورته فرمای تا دا پته نشته چې ستا رب ډیر مهربان دی ورته چې تا چې دا کوم عمل کړی دی په دې نیت باندې را کړی دی چې زه رب نه یریږم ګناهونه زما زیات دي نن درته ښایم چې ستا رب څومره مهربان دی ستا رب څومره کریم دی ستا رب څومره رحم والا دی ورته فرمایي ای فرشتو ګواه اوسئ په دغه انسان ټول ګناهونه ما ورته معاف کړه ډایرکټ جنت ته داخل کړی هغه خلکو باندې افسوس دی چې تاسو ته یې چې تا خدای نه بخیو خلق ګناهګار نه کرکه کا انسان نه کرکه مکړه د انسان ګناه نه کرکه پکار ده ګناه نه بد عمل نه کرکه پکار ده کې دې شي سره د ګناه رب ته بخنه وکا او ستا نیک اعمال الہ العالمون ته قبول نی کې دې شي ته نیک اعمال سره جهنم لاړ شي ځکه الله الصمد دی الله تعالی اڅ کله بچا ته کم نه ګوري خو ګوره په دې عشره کې یو سیز بس داسې یو شی ولټوي چې پاغه باندې الله رضا کړي او الله تعالی مهرباني در باندې وکا او په خپل مهرباني باندې الله جل جلاله جنت ته داخل کدا عشره تاسو سره او دام حدیث دی جندب رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی وی چې یو کس د یو پلانکی فلان راغله ر پلانکی په بابت کې دا وی چې دا ډیر ګناهګار دی او دا ډیر الہ العالمین نا فرمان دی دی کس ته الله جل جلاله بخنه نکا دا خبره یو کړه زکه دا خبره خپل ځان او زبان نه وباسي دا خبره مکوي ها چې دا ډیر ګناهګار دی او دغه انسان ته نبی علیہ السلام په زمانہ کې یو کس دا خبر وکړه چې دا ډیر ګناهګار دی دا ډیر په قهر باندې په نافرمانی باندې اخته دی دغه انسان ته الله جل جلاله بخنه نکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای الہ العالمین ما ته فرمایل چې قد غفرت لفلان دغه کس ته وایا چې دا پلانکای ما وبخه او تا چې دا کومه خبره کړې و په دغه خبره باندې ما ستا ټول اعمال ضایع کړ ستا ټول اعمال په دې باندې ضایع شو په دې خبره باندې ما ته یوم قابل قبول نه دی او انی قد غفرت لفلان تا چې څوک یاد کړایو چې دغه انسان ته رب می بخنه نکا حضور مبارک دغه کس ته وایي چې رب دستا هغه ته بخنه وکړه زما اوستا په دې کې سوی ہمارا الہ العالمین مهربانی ډیر زیاته ان ربک واسع المغفرة وربك الغفور ذو الرحمة الله فرمای یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم پس سینکڑو تعداد دو قرآن کریم کی رسول کریم آقا علیہ السلام تا فرمائی خلق و تمانا او آیا کنا چیز مہربان مطور تا او آیا زما مخلوق لخبر ورکنا چیز مہربان ایما
کتا څو ګناهونه کړي رجوع وکړه را واپس شه الله تکینا د الله رحمت چې دا ډیر وسیع ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما اے رب کریم تزمون دا سي رب چې رحمت په ټولو شیونو باندې فراخ او ډیر دی سبحان الله ولی دغه ډیر رحمت نه تخلق منکی ولی منکی دا اتارټي او دا غتا لچار کړه چې ته دروماو ګناهګار او فاسق او فاجر او دا الفاظ بتا سو ته دا اختیار نشته دا بچا پر نه استعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای الترغیب والترهیب دا حدیث یو مجموعه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو حدیث ته پکې حضور مبارک صحابو ته فرمای روایت ته دا ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې په نبی علیہ السلام مبارک باندې ډیر ګران ډیر محبت اور سره پیغمبر علیہ السلام ابو ذر غفاری سره رښتونه صحابي هغه مبارک فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل په بنی اسرائیل کې یو عابد عبادت گزارو شپیت کالا دغه عابد په خپل بیٹک او په حجره کې دننه عبادت کړیو ریاضات عبادات الہ العالمین سره یو تعلقو شپیت کالا مسلسل دغه انسان الہ العالمین عبادتو او بیا حضور مبارک فرمایي چې دا د خپل حجره او بیٹک نه یو ورځ را بهر شو بهر دنیا ته راوته حضور مبارک صحابو ته فرمایي چې یو حسینا او جمیلا په یو زنانه باندې نظر پرې واته او هغه زنانه حسن په د باندې اثر انداز شو په غالب شو دا انسان هغه سره په زنا کې مبتلا شو هغه نه پس دی نادم شو نبی علیہ السلام فرمایي توبه یې ویستاوي چې بیا ذکر توای ما چې دومره لک څه شی وکړي الله تعالی په ډېر لک څه باندې انسان ناراضي کیږي خالی چې اخلاص وي پکې دیکاوه نه الله رضای پکې لګ دی خو په اخلاص باندې دی نو دا انسان چې دی وی چې وخت په داسې راغی چې ناست دی او دوه روټۍ دی ورسره او د روټۍ خوري یو سائل راغی یو فقیر راغی دا یاد لري ګوره دا ورکړه نه ورکړه په دې کې ډېر پاور دی دا یاد لري کو حضور مبارک د چشي په بابت کې داسې فرمایلی غنا چې په دغه شی باندې الله غصه سړيږي غصه چې خدای پاک ورته غصه او غصه یې سړ شي نبی علیہ السلام مبارک فرمای هغه ورکړه او صدقه ده د څه شی وکړه دا روټي یو سائل لا ورکړه بیا غور ته ویچر دا ما د پاره کما دا نور ایم سائل لا ورکړه الله رضا د پاره هغه بیا لاړ بس کله چې د وفات شو بنی اسرائیل قصې پیغمبر علیہ السلام صحابه ته عبرت په تور باندې کړی دي او مونږ تم یې چې وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج نبی علیہ السلام فرمای په تور د عبرت باندې بنی اسرائیل قصې خلکو ته بیانوي دغه صاحب چې کله وفات شو انتقال یې وشو وی چې الہ العالمین ادرا و نبی علیہ السلام فرمای ټول د شپېتو کلو عبادت یو طرف ته او بل طرف ته چې کوم یو ګناه وا هغه زنا وا چې کله سره یو بل مخامخ کړه الہ العالمین ورته فرمایل چې بشک شتا شپېته کال عبادت کړی دی خو دغه یو ګناه زنا زما په نس باندې ستا د شپېتو کلو په عبادت باندې زیاته ده پس دا زیاته ده دا ډیره ده دومره سخت نافرمانی ده نعوذ بالله یو بے غیرتی ده او یو گناه ده نافرمانی ده زنا بس دا ډیره ده حضور علیہ السلام صحابه ته فرمایي چې دا انسان ډیر حیران او پریشان دی خدای پاک اوس بس شي چې زما دغه یو ګناه ستا په نیز باندې شپېته کاله په عبادت باندې زیاته ده دا بس شي الہ العالمین ورته فرمایي چې بخلای مې مغفرت مارته کړی دی خدای پاک هغه څه شی دی چې ستا بخنه او مغفرت کړی دی ورته فرمایي چې هغه ستا ته یاد شي چې په دنیا کې تا مخې ته سائل ودرېده یو روټۍ د زما د رضا دپاره وله ورکړه ستا په ګناهونو کې ټیک د یو زنا ده او په ټولو ثوابونو باندې لویه ده خو ستا په نیکیو کې یو نیکي ده چې دغه ورکړه ده دا زما دومره خوښه ده چې دغه یو نیکي ده بیا په دغه زنا باندې غالبه ده الله ورته فرمایي
دغه یو نیکی ما ډیره خوښه ده فرشتو دا انسان روان کړي بس جنت ته داخل کړي زما د طرف څومره یعنی معمولی او باندې غوندي امام غزالی رحمت الله تعالی علیه حجت الاسلام دی پلکاو احادیث یزدی پلکاو احادیث متنن سندن اور تیاد دی حجت الاسلام کله چې د وفات شو د ډیر تصنیفات دي تقریبا 1000 پورې تصنیفات دي او یو مسلم شخصیت دی او دیو کتاب لیکل دی احیاء العلوم په نوم باندې علما دغه کتاب په بابت کې څه تاسو د شخصیت اندازه بیا ولګوي وی چې کدا دین ټول ختم شو مخ د زمکه نه مثال کې ټول ختم شو او مخ په زمکه باندې د امام غزالی صرف دغه کتاب پاتې وو احیاء العلوم رب لا یزال به دوباره بیا دین دغه کتاب نه خور کا داسې کتابونه لیکلي دي د چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید د الٰه العالمین خو تعالی ډیر زیات نوازشات او ډیر خبرې او سم عملار سره الله تعالی وکړ د مبارک ورته فرمایي چې الله تعالی ز سیټ ته ادرو لما الله هم عجیب رب دی او راته فرمایي دلته ودرېګا وی چې ودرېدم رب راته فرمایل چې امام غزالی صاحب چې تا څومره کاوشونه او مهنتونه او نیکۍ وکړي ما ته یوم نه قبول شي ما یم نه خوخه د مبارک فرمایي چې یو کیفیت راغې په ما باندې راڅو کې چې په خوب کې نه ورته چې خفه شوم چې بیا راته چې یو عمل نشته بخلای مې یو عمل نشته چې ما ډیر خوخو هغه عمل څه شاده تاسو دی عمل ته وګورئ وی چې هغه عمل دادی مخکې به دا د کئی پینونو په دغه دوات کې به خلکو داسې ټیټول او بیا به یې په هغې باندې لیکایي کړه د کړکي او د کئی نه به جوړو نو بیا وی چې تا یو ځل تصنیف لیکه او د صحیح په دوات کې تا دا قلم ټیټ ک او چې قلم د څنګه اوچت کنو هغه سر پورې یو څاڅ کوي صحیح وا دلته مچ راغی او په هغه صحیح باندې کېناست نو تا دا قلم دې لپاره لګونی و چې دا د خدای مخلوق دا مچ بتګي چې دا صحیح وس کی لګ غوندې دا قلم ورته ایثار کم مچ اوچت شو بیا د لیکای پوکړه رب ورته فرمای قسم دې ما په دې عمل باندې وبخلو یعنی څومره خو کتاسو دا خبره هر طرف ته مراتاو کړی چې څوک رب بخلای د مخلوقاتو په وجه باندې الله تعالی بخلای دی چې د خدای پاک مخلوق سره خي حقوق العباد نه دي دا ډیر اهم سیز دی داسې غټو علماء او اولیاء او صلحاء د الٰه العالمین مهرباني ځکه حضور علیه السلام مبارک فرمایي لا تحقرن معروفا هرگز چې دی سپک مګړی یو نیکی سپک مګړی نبی علیہ السلام فرمایي چې دا خو ډیره کم ده لکه موږ تاسو ته په دغه رحمت عشره کې خدای پاک جل جلاله یو مقرره کړی ده تاسو یو عمل وګورئ چې الله تعالی نه پې راضي شي بس او د الله د چا د پاره وکړي الله د رضا د پاره وکړي حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ د قیامت باندې امام قرطبي التذکرہ یو کتاب دی پاغه کې دا خبره لیکلې ده چې په ورځ د قیامت باندې به دوه کسان الٰه العالمین خپل مخ ته ودري دوه کسان چې هر څوک به او پاغه باندې به فیصله د جهنم وک الله تعالی او حدیث مبارک کې راځي چې الله ورته فرمایي چې تاسو دواړه جهنم لاړ شئ حضور مبارک فرمایي چې په دغه دوه کې به یو تیز رواني ډیر زر بزي او په دغه دوه کسانو کې به یو رواني او شاته بګوري یو رواني او شاته بګوري سلو بزي قدم په قدم بزي دا بل ډیر تیزي الٰه العالمین به فرشتو ته وایي دواړه راته وکړي مال راولې لګ دا څوک چې تیزي حضور مبارک فرمایي چې دغه انسان ته به الله فرمایي چې جهنم درته پتم نه او دومره تیز ورته روانه تیز روانه جهنم ته روانه دا ولی دومره تیز روانه نبی علیہ السلام فرمایي رب څومره مهربان دی نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کس برب ته وایي چې په دنیا کې خو مستا یو حکم هم نو منلای نن مو وی چې راشه دغه حکم د الله تعالی او من زکه زر روانو وي تو ولی سلو تلو شاته را ګوري او زی
ورته فرمای ربا ما ته پته و چې ته رحیم ته غفور دا قدم مې اخیسته شاته مې راکاته په زړه کې مې دا وي چې اوس به راته یي چې بخلی مې اوس به راته یي چې بخلی مې په دې نیت باندې قدم اخلم او شاته راګورم قدم اخلم الہ العالمین فرشتو ته فرمای دواړه مې بخلي دواړه جنت ته داخل خو دومره خو یو انسان خو دومره شیخ وکړه که نه داسې یو عمل وکړه یو نیکي وکړي هغه انسان معمولی نه ده نیکي ده قیامت په ورځ باندې به تا سره 100% نیکۍ هله به جنت ته داخلېږي یو کم 90 باندې یا په یو کم 100 باندې نشي داخلېدی او نبی علیہ السلام مبارک حالت بیان کړی یو کس سره به 99 نیکۍ او ناست وي جنت ته نشي داخلېدی یو کس سره به داسې چې یو نیکي به ورسره وي هغه به هم بهر ناست دي یوې نیکۍ والا به هم بهر ناست دي 99 نیکۍ والا به هم بهر ناست دي بیا نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دغه یو نیکۍ والا به ځان سره ووایي چې زه خو اسم تباہ و برباد یم خدای والا یم څه مې کړي نه دي راشه دغه یو